دا تیر الیکشن کم چې شل روزه مخکې الیکشن نه سلیکشن هم نه بلکې ګنده ترین مینوفیکچرینګ به ورته زه وایم چې دې ځل داسې مینوفیکچرینګ و چې نن د افغانستان یو شهري اوت واغشت. دې ځل د انتخاباتو په شکل چې د قام سره کومه ډرامه وشوه، اول په دې انتخاباتو د سرکار د پاکستان په ارباو روپیو لګېدې او بیا صاحب څوکیدار ناستو هغه د یو بل نه پیسې راغشتې دي او ارباو پکې هغه هم ګټلې دي او د پیسو په بنیاد خلک کامیاب کړي دي. اوس ګرانو وروڼو، یو نفر د ګړۍ غلي، یو نفر د توشاخانه غلي، یو نفر په د توپې او د ټینک غلي، زمانګ څوکیدار ټول قام غل دی. زماله د نارې आवाज راکې تاسو غوغلوس پیژندلې دي کنه؟ چور چوکیدار، چور 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 دا چوکیدار قامي غل دی. دا چوکیدار په دې ټول قام په حق ډاکه والی ده. هغه حق کم حق چې د قام له باچا خان ګټ، هغه حق کم چې د قام له باچا خان او خدای خدمتګارو ګټلی دی، د هغه حق د هم کم حق په بنیاد چې الحمدلله د انګریز خلاف جدوجہد شوی دی او زه نه ولی خان بابا ویلی دي چې ازادۍ جنگ پښتنو کو، جنرالان لګیاو انګریزانو له بوټان پاکول. زما او ستاسو مشرانو جیلونه ډکول، قربانۍ ورکولې، د هغې وزیرستان نه واله تر د هغې صوابۍ او د بونیر او د دیره پورې چې نن هم که تاسو بنو ته لاړ شئ نو زمونږ یو خدای خدمتګار قبر لري چې هغه یو جیل او په جیل کې دننه هغه یې ښخ کړو ځکه چې وي په مرګ ورله سزا ورکړې نو وي دا مړی چې دی دا مړی قید کړی نو قبر یې ورله په جیل کې. موږ د هغې خدایي خدمتګارو اولاد یو چې زما لومبنی مینډیټ غل کړی شو، قیوم خان راوسته، زمونږ الحمدلله شپږ نیمو سوو نه زیات نارینه او زنانو په دې سینو په بابړه کې ګولۍ خوړلې دي خو د خپلې لارې نه رسته شوي. موږ الحمدلله د دې دا دلته دا اوس څه دي اوسه پورې نه دا ټکي ټیک نه دي خو بابک صاحب اپډیټ شوی دی. اوس هغه وایي چې اول مورې وې اوس مورې دي. زمونږ د څوکیدار 160 روزګارونه، فوجي کانفلیکس، فوجي سیمټ، فوجي فرټیلایزر، عسکري بینک، DHA، NLC، جهاز ایرلاین او اوس یو نوی روزګار دی عسکري پارلمنټ او ټول پاکستان کې حکومتونه جوړېږي. زار شم درنه ځوانه، زار شم درنه، ستا د عقیده به موږ انشاءالله بوله. دا هغه محفل دی چې دلته لوپټې بنګړي نشته، دلته ځوان هم نر دی او دلته بوډا هم نر دی. الحمدلله دلته نن د پنجاب حکومت جوړېږي او هغه د پنجاب دپاره کم اعلانونه کوي، هغه د پنجاب دپاره یا د پنجاب د قوم دپاره د کوم پروجیکټ اعلان کوي او پښتنو پسې مسخري کیږي، پښتنو ته به وي لنګرخانې جوړېږي. زما هغه غیرتي قوم چې الحمدلله ته چېرته لاس داسې نه دی نیولی. زه فخر په خپل پښتون قوم کوم چې د خیر نه دی غوښتې، د لاس ټول عمر داسې نیولی دی، په لوږه یې ځان وجلی دی خو د خپل پیغمبر په لار په خېټو پسې به یې کاڼي تړلي خو دا لاس به یې ورته داسې نه نیولی. نن په منصوبې زما قام په خیر راړي، ولې زمونږ زنانه به اوس او په لنګرخانو کې به روټۍ خوري. دا قام زما خاوره، زما وسایل دا نه دي چې زما پښتون مالامال دی او خیرمار پکار دی چې دغه تور انګریزي، خیرمار پکار دی چې دغه پنجابي کوم چې پتا راج کوي او تا نه خیرمار. ګرانو وروڼو، زمونږ دا عهد چې موږ خپل هر څه ډډې ته کېښودل او د خپل قام جنګ هم راواغشته دی کې تاسو ما سره پوره ولاړ یې انشاءالله. کومې نارې چې موږ یو بل ته وایو چې موږ له تا نظر شه نو وخت راغلی دی چې ما دا ناره والې ده چې انشاءالله زه به تاسو جیل ته تیار یې، جیل ته تیار یې، زولنې به ښکلوې،
هتکړې به ښکلوې د خپل قام ازادۍ ته به ودرېږې اخري حده پورې به ولاړ یو فوج چې بارډر ته نه لېږلې نه رسته کېږو وردی والا چې مبارکو ته نه لېږلې نه رسته کېږو دا 150 روزګارونه چې موږ نه ختم کړي نه رسته کېږو enough is زه ګران ورونو I adore you زه ګران ورونو ستاسو په دې جذبه ستاسو په دې جوش په دې عهد نن یو تپوس بلم کول غواړم اور ریاست سے میں داسې به د دنیا کتري کو کوي خو نشنلیانو ته ولي خان بابا خولی دي چې لیونې سپې په کلمو نه ځي کاڼي ته به لاس کې بیا هغه په دې پوهېږي چې ووایي اراده یې راته ټیک نه او زه دې کرنیلانو کمانډرانو ته وایم چې دا د کترو کار هم نه دی دا د دې سپو کترو کار نه دی نران شي میداني شي اوس خبره زما او ستاسو ترمنځ ده تا سره طاقت دی تا سره وردی ده تا سره وسایل دي تا سره توپه ده تا سره ټینک دی تا سره جهاز دی تا سره غلام اداري دي تا سره غلام عدالت دی تا سره غلام الیکشن کمیشن دی ته به زما لارې بندې ما سره الحمدلله زما قام دی ما سره زما نظریه ده ما سره زما دا سره جنډه دا سره ټوپۍ ده جنگ زما استاد دی اوس را میداني شه اوس د کترو کار نه دی کتري دې وتړه زه ګران ورونو ستاسو په دې تمه او په دې لوز چې موږ او تاسو به دوراوو بار به دوراوو او دا یې وخت دی یو بل ته به ځکه دوراوو چې د دې نه به انشاءالله راځئ ما سره دا عهد وکړې پښتو کې وي ځمکه به بېبینه وي انشاءالله ما سره دا عهد وکړې زه ټول ووایه زه دا عهد کوم چې تر څو مې وجود کې سایي تر هغې پورې زما بچي زما کوروالا زمونږ نارینه زنانه که موږ ونه کړه زمونږ را روان نسل به تر هغې پورې په دې تحریک کې روان یو چې تر کومې موږ خپل اختیار خپل قام له نه ګټه او چې تر کومې موږ د خپلې نارې له تعبیر نه ورکړی دا زما د پښتونخوا پولیس دی ما مخکې م ورته ویلي او بیا م ورته وایم لاسه مزاد تورم تیرا پته به م په میدان لګي زه ګران ورونو د دې تحریک د تسلسل انشاءالله را روان د روجو نه مخکې په 8 تاریخ به د سوات په نشاط چوک کې انشاءالله د پښتنو دا مجلس لګي سوات مرګري د ځان تیار کی او موږ به انشاءالله پښتانه هر ډګر ته ځو هر میدان ته ځو موږ د خپل پښتون د حق دپاره سوات پلی ده چین ته م ځو جاپان ته م ځو روس ته م ځو امریکې ته م ځو هر ځای ته ځو د خپل قام اواز به اوچته